دا قسمه پراټ چې دی دا ستاسو سره هم کېدای شي که ستاسو دا ګوته نو دا ویډیو چې دی دا ستاسو دپاره ده ګوته خو په تاسو ټولو پورې خو که دا تاسو بېځایه استعمال کړه نو د دې سره تاسو ته غټ نقصان چې دی هغه میلاویدی شي د سیټ ته به تاسو ته ښکارېږي د قسم د دې په باره کې چې دی یو میسج ورکړی دی هغه وایي چې زما سره د دې په وجه باندې غټه دوکه شوې ده او زما د اکاونټ نه چې دی روپۍ وتلي نو دغه شان د ستاسو د اکاونټونو نه هم روپۍ وته شي که ستاسو ایزي پیسې اکاونټ د بینک اکاونټ یا د بېنظیر روپۍ درته میلاویږي نو ستاسو د اکاونټ نه چې دی هم روپۍ وتی شي هم تاسو ته نور نقصانونه چې دي هغه هم میلاویدی شي نو دا کم نقصانونه دي د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي ده نو تاسو راواخلئ د نورو کسانو سره شیر کړئ چې ټولو ته ورورسي د نورو کسانو سره دا قسمه پراډونه چې دي دا ونه شي ځکه د دې نه مخکې موږ په دې باندې چې دا ویډیو جوړه کړې ده خو زیاتکر کسان چې دی دا قسمه ویډیوګانې نه ګوري خو کله چې ورته مشکله راشي نو دوی بس بیا وروسته ویډیوګان هم ګوري د یو بل نه تپوس هم کوي خو بیا د دې هغه کار چې دی دا نه کېږي نو دا ګوته چې ستاسو یو دا تاسو بېځایه استعمال کړه زیاتکر ځایونو کې چې موږ استعمالو نو په پري سیم کې استعمالو پري سیم چې کوم ځای کې میلاویږي نو هلته کې اکثر موږ لاړ شو پري سیم راولو نو د هغې په وجه باندې زموږ د دې ګوتې دا نښې چې دي د هغې کس سره هلته کې پاتې شي نو هغه د دې په ترو باندې قسمه قسم کارونه کولی شي هغه پې سیمان هم رایستی شي که زموږ اکاونټ یې هغه پې هم ایک کولی شي داسې قسمه قسم نور کارونه چې دي هغه پې هم کولی شي دغه شانتې په کورونو باندې زنانه هم ګرځي هغه یې موږ پري سیمان چې دي دا ورکوو نو زنانه ورته هلته کې چې دی ګوتې لګوي د سیم دپاره به تاسو لازم ګوتې لګوئ نو کله چې تاسو دا ګوته ولګوئ نو د هغې په تور باندې که ستاسو د بېنظیر روپۍ که په بینک اکاونټ کې روپۍ نو هغه روپۍ چې دي هغه ستاسو نه به راوکاږي لکه د کس چې دا کوم میسج کړو نو به دې کوم هغه دا صفا صفا لیکلي زموږ د بېنظیر روپۍ موږ لاړو دوکاندار له زموږ نه ګوته ولګوله چې ګوته یې ولګوله نو هغه چې ستاسو د روپۍ چې دی دا نشته وایي بیا موږ بل دوکان ته لاړو نو هغه هم وایي چې ستاسو په دې اکاونټ کې چې دی دا روپۍ نشته او دلته کې چې به موږ خپل اهلیت چې کوو نو موږ ته به وایي چې تاسو د دې لپاره اهل او ستاسو روپۍ چې دی راغلي تاسو خپل روپۍ چې دی دا راواخلئ په دې میسج کې هغه دغه لیکلي خو بیا موږ ته هم هغه روپۍ چې دی دا میلاو نه شوې نو موږ لاړو د بېنظیر دفتر ته وایي چې هلته لاړو او هلته کې موږ خپل معلومات وکړل نو هغوی چې په پلاني تاریخ باندې ستاسو دا روپۍ چې دي دا د اکاونټ نه وتلي دي نو چې موږ دغه تاریخ حساب کتاب وکړو نو په هغه ورځ باندې موږ اولني دوکان ته چې کوم ته تلو نو هغه دوکاندار چې دي زموږ د اکاونټ نه هغه روپۍ چې دي دا ایستلې وې نو زه په دوکاندار پسې لاړم چې زموږ روپۍ چې دي تا راایستلې دي نو هغه روپۍ خو هغه موږ له راکړې خو دا وویل چې دا خبره بهر مه کوه د دې د وجې نه به زما بېعزتي وشي خو په دغه ټایم باندې دا سوچ نه کوم چې زه د اکاونټ نه دا روپۍ وکاږم نو دا هم د یو بېعزتۍ کار دی او د کس ته چې دی زه شرمېدلی پاتې شوم خو بیا هم دا خبره وکړه چې بل کس ته مه نو دغه شان د هر یو کس سره چې دی دا کېدی شي ته په دې باندې جدا ویډیو چې دا جوړه کړه نو ما تاسو ته ووایي تاسو دا ګوته چې دا بېځایه مه استعمالوئ ستاسو د بینک د اکاونټ نه چې دی هم د دې په تور باندې چې دی روپۍ ویستی شي بل لا چې خپل ذاتي کم معلومات چې دي دا چاله مه ورکوئ د شناختي کارت نمبر مه ورکوئ موبایل نمبر وچ بیسس چې دی دا مه ورکوئ دغه شان د شناختي کارت کومه کاپي چې دا هم چاله مه ورکوئ چې دغه ورکوئ نو د دې په تور باندې چې دی هم ستاسو سره دغه دوکې چې دي دا کېدای شي بل لا پري سیم چې دی دا مه رالی په لارو کوڅو کې چې دی دغه سیمان مه رالی خو کوم ځای کې چې دوکانداران دي او هغه سیمان ورکوي نو د هغو نه به پیسو رالی په 500 شپږ روپۍ که تاسو هغه سیم راولی نو په ټایم باندې به تاسو د غټ نقصان نه چې دی بچ پشئ خالي 500 روپۍ چې دي دغه به ستاسو نه لاړ شي خو که په لارو کوڅو کې راغلی نو د دغې کسانو چې دی ایک څه پته هم نه لګي او هغه هم ستاسو سره دا قسمه دوکې چې دي دا کولی شي